بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو اقرار احمد یم تاریخي مقام به خیبر سره بالکل په څنګه کې موجود یم بیګا په سوشل میډیا باندې پوسټونه چې لیدلو چې را سبب په افغانستان کې چې کوم قدرتي آفات راغلي نه کوم زلزلہ راغلي او هغه باندې چې کوم الته نقصان شوي دا هغه سره همدردي او دلته د هغه پښتنو لپاره دلته وینه جمع کېدل او د سره مالی امداد لپاره ته کېم جوړ وو زه په دغه نیت باندې راغلم چې دلته افغانستان کې موږ د پښتنو سره موږ ورونو سره چې کوم نقصان شوی هغه باندې یو څه خبرې وکم او دغه خلکو د موږ دغه پښتنو دغه قرباني هم راواخلم ډېر زیات شه ظلمي ما وکړه چې په اول کې راغلم هغه وینې ته چې کوم دغه وینه ورکوله دغه پښتنو لپاره اوس خبر شولم چې پروګرام مې ریکارډ کول نو دلته سرکاري آرډر راغلو د کیمپ چې دلته کم کیمپ دلته چې کوم دلته انتظامات هغه ټول یې مطلب د بند کړل او دې ته یو چې تاسو دې ځینه ځای زه دې شي مکمل غندنه کوم ځکه چې دا یو ډیر زیات فلاحي کار وو او دا فلاحي خلک دي د امن خلک دي د خوشحالي خلک دي د ژوند ورکولو والا خلک دي د ژوند غوښتلو والا خلک نو او په هر حال دا ډیر زیات سوال نشان دی په دې باندې مخکې خبره کیږي د ملګری بزي ظاهره خبره اسسټنټ کمشنر سره د چې کومه انتظامیه هغه پوښتنه چې صدا سه وجه څه خبره و چې مونږ د دې زینه رو بسلو او دې سره اوس د متبادل بل ځای نشته بهر حال د ملګری را سره موجود دی ملګری زه خو په دانیت راغلم چې تعالی داد درکم تا وستایم ستاسو کردار وستایم ستاسو مهم وستایم خو دلته خو زه نور څه وینم ستاسو رښتینم غاډي ته وشتل شول او نور ما څه غاډي ته وشتل شول وجه څه دا څه شروع دي دا مو بسم الله الرحمن الرحیم سحر مو جل راغلو د زلزلہ زپلو د پره دا بر چې د کم مونږ افغانان ورونه لري خوست پکتیا او پکتیکا چې کم زلزلہ راغلی دا هغه د پاره دلته بلډ کیمپ لګیدل او د چندې د پاره ورته غشوي وو نو زموږ چې کم ملته ملګری رئیس زوهیب افریدي دلته کونسلر د ټي ډي بازار سره تعلق لري هغه دا د مطلب دا کیمپ دا اورګنایز کړی وو د آر سی بي په نوم چې کم دا کیمپ مونږ ته راغلی وو دا دوی صرف نور څه هغه نه کوله څه ایلیګل اکټیویټیز دپاره نه راغلي خو موږ هر وخت لاړلو دلته ډي پی او چې کوم عمران دی سیب او هغه بل اس ایچ او اکبر هغه ډي پی او چې کوم هغه افیس خو تقریبا چې مو ورغلو هغه بند و نو بیا ورسته مو هغه ته ورغلو اس ایچ او عمران ته اس ایچ او اکبر هغه ته ورغلو هغه بقاعده هغه تکالو کړلو او تاسو وکړو مو بقاعده اجازه واخستلو اوس دی راغلو اوس وی چې بس تاسو دا غونډ کې د پی ټی ایم والا کسان دی او دا دلته مو مطلب دا چې نه غو ایکسپټ کوو دلته دا چې هغه باندې په دې بیس باندې چې دلته هغه راځي نو دا خو بالکل دا زوینم دلته ملګرو مختلف قسمه سیاسي شخصیات راسي مختلف قسمه سیاسي پارټو ولا وسی سماجی کارکنان براسي سټوډنټ برازي عالم برازي کاری برازي استاد برازي هر سړی راتلی شي زه دلته دا وینم چې دلته صرف د لیکل شوی دي چې د زلزلې لپاره چې کوم نقصانات شوی هغه زلزلې لپاره هغه لپاره چندره ټولېږي هغه سره امداد کیږي نو څه سیاسي جنډه خو نه و بالکل سیاسي جنډه نشته دلته چې سیاسي جنډه څوک لري دلته خو مطلب هر قسم دلته کشمیر هغه پورا جهادونو پورا د هغه پورا هول ته خلک سره کله عام رسی او بالکل سپورټ کیږي خو دلته د انسانيت مطلب د هغه د مونږ ګورونه دي یو د انسانيت رښتام دوه سره د قوم رښتام دوه سره چې مطلب غو سره بوډر ته هغه نږدې هغه تعلق دی او بینګ هیومن مو خدا فرض جوړیږي چې هغه هیلپ کو خو دغه باوجود دلته اوس څه کوي دینه بس نو بس موږ به بس دا دلته باندې باندې کی مو بل ځای له لور شو بل ځای ته به لور شو مو به دا مطلب ان شاء الله خپل هغه به پورا کوو دا هغه به موږ مطلب سر ته رسو دا چې کوم موږ ته ذمہواری په ولا شو دا ضرور ټیک شو ډیر مننه ملګرو نور خبرې پنه کوم زه په صرف یو خبره کوم دلته چې چا هم داسې کار وکړلو دا یو فلاحي کار وو دا یو امرسته وه دا یو امداد وو دا یو ښېګړه وه خدای بند کړه زه د دې شي مکمل غندنه هم کوم او د انتهایی ظلم وشپلو دا به اخره کې ووایم چې داسې نه وکول پکار